الرحمن الرحیم ماشاءاللہ. گورا امام بخاری رحمه الله واقع د احد ذکر کولا. باب اذ تصعدون کې د واقع د احد یو حصہ ذکر کړي موږ پرون ویلې دا آسان دی. کله چې صحابه کرام د دواړو طرفونو نه راګیر کړي شو بیا د بچاو هیڅ لار نه و سوا د دینه چغی لار دا مدینی اختیار کړي. د صحابه کرام چې کوم دی مدینی لار اختیار کړه. نبی علیہ السلام یوازې فاتح شو. پیغمبر علیہ السلام आवाज کو الی عباد الله انا رسول الله. یو امام بخاری دا خی دیم د اذ تصعدون د تصعدون معنی کوي چې دا اسعاد سمانه ده ځکه یو اسعاد دی یو صعود دی او په دې کې فرق دی. د مجردنا صعود برت خطو ته وي او د مزیدنا اسعاد په هموار زمکه باندې تلو ته وي. نو معنی از تصدون مراد دانه دی چې غر ته قتل از تصدون مراد دا دی چې په پلن زمکه باندې د میدان احد نه مدینه ته روانو. امام بخاری دا ټکی کې درته کوي. باب د بیان د تفسیر د قول د باری تعالی از تصدون کله چې تاسو روان شوي په غزمکه اموار باندې په طرف د مدینه ولا ترون علی حد او شاتنه قتل تاسو چاته حال دا چې پیغمبر علیہ السلام یدوکم فی خراکم اوازونه کول تاسو تاسو د شانا فاصابکم غم ورسید تاسو غم د پریشانې به غمن په سبب د غم سره. اوس بیا قران بیا د تفصیل کو اوس خیر تاسو پرون خبره کړی دا فاصابکم غم ورسید تاسو یو غم د شکست به غمن په سبب د خفقول تاسو پیغمبر لرا په ترک د مرکز سره. یاسو اصابکم غمن غم ورته تاسو غم د شکست به غمن په سبب د هغه غم یعنی علا غمن په فوت کې د اموال غنیمت سره. یاد شیخ القران منا پرن ویلو سا شیطان ورته تاسو غم د پریشانه به غمن په سبب د غچغه د شیطان سره. بس اودل لکیلا ما قبل بان متفرع نه دي دلک کلا متعلق مقدر دي دغه اخبرکم بذلک المذکور دي دا به د جیبر او واسخه او چې فارسی ترجمه کین وای خبر می دیم شمارا تاسو دا خبر در کوم لکه لا تحزن ولا ما فاتکم دل پات تاسو غم اونکه هغه فتح باندې چې تاسو نه پاتې شو تاسو نه فتح پاتې شو وجه د پاتې کېدو تاسو خپل عملو نه دا چې رب نه پاتې کړه. اوس لکه د تعلیم جانا دانه زو سبق ویما او ستا سبق مساته بجې شروع کیږي او زراشم و بجې او دانه زو سبق خلاص کما چې تا ته بجې راشي پریشانه مختخفم ما کړې تخفا ما کړې دغه زر اعظم اته بجې اترالی 9 بجې ما بخاری اوله ویلی وا متخفه چاکړي خپل ځان کړي. نو معنا دا شکست فتح په شکست بدل شو تا خپل بدل کړي دا نو خفه کېږم زکه چې تا مرکز پرې شو. ولا ما صابكم الله خبير ما تعملون. امام بخاری مزاج دی کیونکہ دالوی مفسر دی وہی تو سعیدونا تذهبونا الت استصدونو ولکدی استصدون کې د دو معنو احتمالو چې دا اسعاد نه دی کې دا صعود نه دی دا ذلو نه دی او کې دا خطو نه دی. وی الاسعاد المشي على وجه الارض الصعود المشي فوق الجبل. امام بخاری وی چې تصعدون بمعنى د تذهبون سره دی په معنی د خطو نه دی. ولی اصعد وصعد فوق البيت معنی د
تصعدونا معنی تذهبونا اسعادا معنی دا تصعدونا دا اسعادا نده او اسعادا پا معنی دا ذهاب ده وصعیدا دا دا صعود نده یعنی فوق البیت وهذا هو الفرق بين الثلاثي والرباعي وبين المجرد والرباعي دي شو كنا مخيطة سمعت البراء ابن عازب براء ابن عازب بن معروف قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة نبی علیہ السلام مقرر کړو پاغه ډلې پیادلو باندې رجالا جمع د راجل دا او راجل هغه چاته وي چې پیادل سفر کوي على الرجالة په پیادلو باندې یوم احد فرض غزوه احد عبد الله ابن جبیر حضرت عبد الله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ وقبلوا او روان شو بعض صحابه مدینه ته انا بکای او روان شو بعض صحابه مدینه ته منحزمینا شکست پرونکی فذاکا نتق وجوا چې اذ يدعوهم الرسول في اخراهم چاواز کو ورته رسول پیغمبر د شاد دوینا مان و رسول يدعو في اخراكم پیغمبر आवाज کو دوی ته د شاتنا ولی منحزمین للمدینه دی میدان پریخو مدینه تروانو او نبی په میدان کې ولاړو زکه يدعوكم في اخراكم راغه او پوی کنه او قران باندې بزان پوی نو سو شاری بکو کنه او ته غلوی عالم تعالی او قران خرازی کنه به خیر سره خو شو کنه پته چې څو درسونه کې وتا درس کړی کم سے کم شل در خو به کړی ترجمه کنه دا خیال نه ورته او طالبان سبا درسونه شماري او چې امتحان ته والی طالب نه د قران پاک نه بیا صدم ته خیری د خیره سره تا خیال نه ورته اذا کول فکر دي ټیک شو مخکې د شابه سبحان یو ځل چې وای په ابتدا د قرائت کې ان بس اعوذ بالله ډیر راځي شو مثلا شو اذا قرات القران فاستعذ بالله اذا شرعت واذا اردت شروع في القران فقد شرعت من باب استصعدون ٹھیک شو او دا په منځ کې قرات راغی نو کته په منځ کې حدیث فاصل ده هو یل وایو یل واحد جی ګور علماء کرام او صلحاء امت دام سورۃ آل عمران د تاسو لرازی الله والله چې بدل دا د مقام تورسیدل احد میدان ته بعض مرګورو باندې الله پاک پر کاله راويستو تکاوت ختمولو دی پاره توجه دا پر کاله د خوب راويستو د ستومانتیا ختمولو دی پاره او د ستومانتیا ختمولو دی پاره د نعاس راتل رحمت ته او ستومانتیا پیدا کېدو دی پاره د نعاس راتل زحمت ته کت طالب العلم يجيء له النعاس في دوران السبق وهو زحمه لا رحمه ثم انزل عليكم من بعد الغم بیا الله پاک نازل ک پتا سبحان دی پس د غم یعنی پریشانه نه امنتن امن نعاسن چغا پر کالیو دا بدل دی یبشا طائفه منکم چې دې پټکړیو یو ډله د تاسو نه هغه ډله د مسلمانانو وا شابه هغه ډله د مسلمانانو وا لاندې لیکي قسطلانی هم آل صدق صحابو وطائفه بر یو ډله وا د منافقین وقد احمت منفسهم اے خیال کې اچولو دوی لره دوی نفسونو خیال کې اچولو دوی لره دوی نفسونو کړه د ابن سلول یعنی د سلول ډله وا تسلوله ډاله مړه سم خبره ول نه کای هغه 300 کسان چې د میدان نه بیا واپس شو یظنون بالله غیر الحق ذو ګمان کو په بار د الله پاک غیر الحق یعنی غیر ظن الحق څنګه ظن باطلو ظن باطلو څنګه ظن الجاهلیت دا ظن الجاهلیت چې
دا د مخ یظنون بدل دی چې ظن د جاهلیتو ٹھیک شو ظن د جاهلیت شو یقولون د ظن جاهلیت تفسیر دی ظن جاهلیت تفسیر دی یقولون چدوی حل لنا من الامر من شیء اشته من لرا د کار د جنگ نس اختیار مان زمون اختیار نشته دی من به اختیار یو من وی چې دلته مدینه کې به جنگیږو دی نو هوته زو دوی زموږ خبره نه ده منلې من دوی سره مرګ اختیار نه کوو قل وذي تن الامر كله لله اختیار د فتح چې دا ټول یو الله په اختیار کې دی الله وی پیغمبر پات یخفونا پټي دا منافقین په خپل ځنو کې ما هغه خبر لا یبدون لك غیتا تنخکار کوي ځکه دنه خبرې پټي دي غتا تنخکار کوي اچھا اوس قران تفسیر کوي چې په ځړه کې پټي خبرې کمې وي یقولون دا دغه یخفون تفسیر شو وَيْدُي لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ کہ چروے من دے پارا پکار د جہاد کی اختیار لپات کی دو دراتو د مشورے ما قتلنا ها هنا من بپدی خود کینو وجل شوی او سوال بعدی چې ما قتلنا دوی څنګه وي دوی خو بوزاو لیوا او بیا دوی تختیدلو معنا ما قتلنا اخواننا ها هنا چې دوی زمونږ خبره منلې دا زمونږ خپلان به په اوحد کې نو وجل شوی انس پوښوي او یا ورته لو کنتم فی بیوتکم کې چروي تاسو په خپل کورونو کې لبرز الذین فخام خبر بار شو هغه کسان کتب علیهم القتل چې فرض کړه شو مقرر کړه شو دغه مرګ یاد معنی بنا کې مقرر کړه شو د الله په علم کې دغه مرګ الی مواجعهم خپل زینو د اړختا دوی خووی چې دا کسان زکه مړ دي چې زمونږ نه دي منلي الله وی کې چې چا مرګ پتاسو کې مقرر وي په میدان احد کې او موږ به د کور خامخه پاسو راوستو وليبتلي الله ما في صدوركم اور الله تاسو په دې جنگ اخته کړي چې امتحان واخلي الله دا غرازونو چې په سينو تاسو کې دي وليمحص او پاکي الله پاک هغه شی چې بزونو تاسو کې د وسوسو نه دي والله علیم بذات الصدور راس شو وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زرين قال حدثنا سيدنا قتادة عن انس عن ابي طلحة طالب جانا خبر وارد مانا امام بخاری کله حدثنا وی او دته کې قال لي خلیفته ما تزما شیخ خلیفہ وی او دا خلیفہ چې د امام بخاری استاد دی او سوال دا دی چې قالی خلیفته وی حدثنا ولونوی جواب یې زکا چې تحمل د حدیث په دوه طریقو سره دی یو طریقه دا تحدیث دا یو طریقه د مذاکره دا دا خبره د مذاکره وا دا خبره د تحدیث نوا مذاکره پیژنې لکه دلته موږ ناس یو مولانا صاحب راغی مولانا صاحب زمونږ امیر محترم مولانا صاحب راغی هغه خبره کوله نو په یو هغه خبرو کې یو حدیث بیان اوس کې موږ د حدیث بیانونو موږ وی وقال لي اميرنا المحترم حدثنا الشيخ المحترم قال حدثنا حسين علي قال حدثنا رشيد احمد گنگوہی قال حدثنا الشاه عبد الغني قال حدثنا الشاه مهندس خان عن عبد العزيز عن ولي الله موږ قال لنا الاميرنا ولي خبره په مذاکره کې رااله خبره کولی په مذاکره کړه دا کار کول غواړي کنه غواړي نن دې مولیان طالبان نقطه د یو مولا نواوري او دغه په درس کې نوم نه اخلي دا ټول مدلسین دي او قدیم غوایت هغه کنه مسلم تدلیس لوی عیب عند المحدثین ان دې بخپل خبره کوي دلته کې دا خبر دلته دا الکه خو چې چانه دی اوري دغه نوم واخلو سکه امام بخاری وقال لي خلیفته ما تزما استاد خلیفہ دا حدیث ہوئے وقال ولوی
دا روایت و حالت مذاکری د علم دی نه په صورت تحدیث درس نو چې دې ورته ناستو ارادي تعلیم او تعلم په درمیان کې خبرې شروع شي په خبرو کې دا حدیث راځي بیا دا حدیث کوم دی قال خلیفۃ من اعداد الاحاديث دیو کې نه دی د بعضوی چې دا حدیث هغه احادیث نه نه دي چې کوم بخاری کې راځي پشمار سره لکه دا د مذاکری حدیث دی او بعض علما چې نه دا حدیث د شمار کې دی اگر چې طریقه د تحمل مذاکره ده دغه وجه خلق وي چې لکه 9000 یو کم اتیا دي سو کې 9000 دو کم اتیا دي سو کې 9000 او یو اتیا دي سو کې 9000 او دو اتیا دي هغه دغه خبره ده ٹھیک شوی وقالی خلیفہ سوق دے امام بخاری استاد دے حدثنا یزید الاخری ابي طلحه كنت في من تغشاه الناس ومز باغ چاکی چې خوب راغلو تغشاه النعاس چې پټکړو اغه لره پرکالی یوم احد حتا سقط سيفي من يدي تردی چراغ ورزیدل و تور زما د لاسنا مرارن بار بار مال به خوب راغې تور برتاویا خبرتا اوس خوانا یسقط واخذه ويسقط واخذه مار وسګه کوي یسقط ورزیدل برانه تورا نو واخذه نمزبا اوچتون کې د توريو ما نو یسقط بیا برانه ورزیدا نو واخذه نما بیا واغستلا دا بنه چې مان غرزولا جما باغستا مان غرزولا جما نغس لا یسقط مان براو ورزیدا وجد النعاسرا نفاخذه بذهاب النعاس يسقط بالنعاس ناخذه بذهاب النعاس فهمت يا اميرنا يا اميرنا ما كده سخت فتوی وکیل سره وای باب تفسیر قول الله تعالی ليس لك من الامر شيء معنی بکه ها باب بیان قول الله تعالی ليس لك من الامر شيء نشته تعالی را فکار د مخلوق زما اختیار او یتوب علیم تردید چې زپی مهربانی حکم کې دوی توبه وباسي او يعذبهم یا دوی له عذاب ورکم په صورت عدم استغفار دوی فإنهم ظالمون ځکه په دوی کې بعض مستحق د عذاب دي الک مولانا صاحب د دې آیت تعلق د احد سره دښوا بعض وی د دې تعلق د بیر مؤونه سره احد په قران کې د احد په باب کې راغل دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه شهیدان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام غاخونه مات شو نیم شو لاندې مات شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې اننګي کې خوض بعضی حصہ دن شؤون خطا الله اکبر الله ما سوچ کو مطالعہ میں کو لته سوچ کئ د پیغمبر اننګي مبارک زخمی شو الله خی چې نبی ځان په دین کې زخمی کړو نو کې پتا باندې زخم راشي نو په شاکیږي بنا د پیغمبر غاخونه شهیدان شو او تعالی په کار چې خپل ځان په دین شهید کړي ورنه کله بچکولې چا ماتول شو بعض لګ لګ تکلیفونه ورته ظهور عبدیت مو ترغیب لعال الايمان في الجهاد شاب جرګه در پسراول قال حمید ثابت عن انس شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد زخمی شو پیغمبر علیہ السلام دغه سر پر از د احد کې شجوي سر زخمی کې دوته ګلار ما اصطلاحات دي مده تخفشي خفقيږي بنا دا درسګار دی ورنه چې سره دن نشي خفقان بار کوي ٹھیک شو کوم ټول محارم یو اجنبي پکې څوک نشته دا زما خپل اصطلاحات دي ها
خجی نو شج النبی صلی الله علیه یوم احد پیغمبر اسلام زخمی شد سر زخمی شد پر از احد فقالوا کیف یفلح قوم سرنگی با کامیاب شدا قوم مشرک شجو نبیهم چې دوی زخمی کړی وی سر مبارک خپل پیغمبر فنزلت ليس لك من الامر شيء تعالی زما د مخلوق په کار کې اختیار نشته دا زما کار دی حاضر بیا دی ان انت الا عبد مأمور بقتالهم ساکار قتال دے نور کار زما دے کہ ماف کو مکی توبہ باسی او کہ عذابو مچ توبہ نو باسی مکی دے حدیث تا غوک کے دا ناشنا خبر بخاری کرے دا شابہ اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا بعدها ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فانزل الله وليس لك من الامر شيء من قول فانهم ظالمون بس گورا علماء کرام د امام بخاری دا حدیث راوړي دي نه دا خي چې پیغمبر علی السلام دی قوم ته خیری کوله او دا خیره کوله په سحر مانځ کې د دویم رکعات د رکوع نه پستا او دی ته وی قنوت نازله وی حادثه تا کله چې په عالی ایمان سره حادثه د تکلیف راشي دغه حادثه مدافعت لپاره په موږ کې په ظالمانو خیره جایز ده د رکوع نرستو به خیره کولا الله مع الان فلان و فلان و فلان درمیان کې الله وته لیس لک من الامر شیء امیر صاحب توجه کوه نقطه دا آشنا بخاری دا الله وته لیس لک من الامر شیء تا تفکر د مخلوق کې اختیار نشته خیری مکوا ولی خیری مکوا توجه کرنا ولی خیری مکوا دا قران کې دا نقطه تا ته څوک نه وي قران کې وینه بخاری کې شته ولی خیری مکوا هغه خلک چې د چا د لاس نبی زخمی شو د الله په علم کې دغه ایمان منظورو دایسو ایمان منظورو نن په هوت کې استاد دشمن دی تو ګوره فتح مکی وخت کې بدتانه غاړه ډکه کی استاد دوستان کیږي با نو که ته خیره کای نو بی ایمان بلار شي ازما په علم کې ایمان نشته خیری بس کا الله وایا کنه پیر سے الله الله نو کته اوخم بلا وای د نبی علم په ظاهرو درب علم په باطنو نبی علم په ظاهرو چې دشمن دې سر را لمات کا د الله علم په باطنو فتح مکی وخت ایمان راوړي ایک صبر انتظار کو مسلمانی کی تا غلام کیږي با طالب اختی سټي به ان شاء الله هم وکړو ګور ورته سالم وی د خپل پلار عبد الله ابن عمر سے نه چنو سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او نبی علیہ السلام نا هزار فاراس ابن رکوع کله چې پیغمبر پاک سروچت ک پر رکوع کې من الرکعت الاخرته د دویم رکعتنا من الفجر د سار یقول وی اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا اللہ فلان کے پلانت کا فلان کے پلانت کا فلان کے بعد ما یقول سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد یہ دویم رکعت رکوع نہ پستا قومی په وقت کې قیام بو او دا خیره به وختلی او دا رسوبتا تراشی چې یو میاش پوری وو قانت رسول الله شهرا ثم ترکه بیا تر خودیو ادا تفصیل چونکہ مزید دلتا خباس نہیں کہنا بخاری ثانی کو ترجمہ ہی قاضی فانزل اللہ تعالی لیس لک من الامر شیء لا قولی تعالی فانهم ظالمون آیت پورا شر وعن حنزلة بن ابي سفيان سمعت سالم بن عبد الله يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن اميه یدو خیری کولی پا صفان ابن امیہ باندی او پا سہیل ابن عمر باندی
او په حارث ابن هشام باندې نو نازل شدایت چې له سرکم دل امر شیون تر دې قول د باری تعالی پرې چې فإنهم ظالمون په پیغمبر دې دریو باندې خیرونه منع کړی شو ولی منع کړی شو کته سطور تو ګورا چاله کدا صفان ابن امیہ چې فتح مکی وخت نه پس مسلمان شو په خسته اسلام سره او سہیل ابن عمر چې نو دې مسلمان شو په فتح مکی کې او دان حارث ابن هشام د بوجار رور چې دې مسلمان شو په غزوه فتح مکی کې دې دریو ته اسلام نصیب شو رب په علم کې مسلمانانو زکه خیرونه منکا نبی نظر په ظاهر او درب نظر په خلاص شو خبره دې ته مولا علی قاری وی من اعتقد تسویت علم الله ورسوله فما تخصص نه ده که ځکه مخکاره نکړه مخکې ده باب ذکر ام سلیم ماشاء الله خسته خبرې دي باب ذکر ام سلیت ګوره علماء کرام صوفیاء ازام دای بوډای خزاوه او د بدریینو بدریاتو نه او په بدر کې د مسلمانانو لوی خدمت کړو او دا د ابو سلیت خزاوه هغه ابو سلیت چې کله وفات شو نو د ام سلیت چې کوم دی سنان ابن مالک سره وعده وکړ د سنان ابن مالک نه زوی پیدا شو هغه صحابي ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ اصل شو دا د ابو سعید خدری مور ده ام سلیت د ابو سعید خدری مور شو ستا خیال ورته راغی دا ګوډه خزاوه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې مال غنیمت راغی په دې غنیمت کې خسته دوپټې ریخمی وي یو جیده دوپټه پاتې شو تقسیم کو جنکو باندې یو جیده پاتې شو ولکه دا یو دوپټه پاتې شو چا ورته आवाज وکړ چې دا ام کلثوم د پیغمبر نسای چې ستا په نکاح کې د علی لور دا غیله یوسا دا غیله یوسا حضرت عمر اے ام سلیت आवाज وکړ چې غیله ورکما دا ګډه خزه دا ام سلیت له دوپټه ورکو او سوال دا دی چې ما وجو اختیار ام سلیت عادي ولې غوړه کړه و دې په موږ باندې احسان په غزوه احد کې او به راړي مریضانو باندې سکولې سبحان الله مساله حال شو جی قربان دیتا نا شابه سحر گلا واقعی گلی حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب وقال ثعلبة بن ابي مالك ان عمر بن الخطاب قسم مروتا بين النساء اهل المدينه فبقي منها ان عمر الخطاب عمر رضی الله عنه قسم مروتا ویشلوی دوپټي مروت مرد نه ده هغه دوپټي چا درې خمو یا د وړای نه جوړي رنگداري وي مزیداري وي بین نساء من نساء المدینه دا ویشل په من د خذو چا خذ د مدینه والوي فبقي منها مرت جيد فاتشتن یو دوپټه خو خکارا فقالوا بعض من عنده او عمر سے تباز هغه چا بعض هغه چا عنده چې عمر سے څنګه یا امیر المؤمنین آتی هذا بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم التي هي عندك ورکدا دوپټا خوشي لور د پیغمبر سیفتا التي عندك چې په نکاستا کېدا اوس مراد د نبی د لور نه الکه نبی غسل لونه وي یو چې ون زینب وا یو فاطمه وا یو رقیہ بل کلثوم وا نو زینب خود ابو العاص نکاح کیوا فاطمه د علی سیف نکاح کیوا رقیہ اور کلثوم دا په نکاح د عثمان یکه بادی غری وی بل لور دا نبی پاک ترا لچ د عمر په نکاح کیوا نو په خپل یریدون ام کلثوم بنت علی مراد ام کلثوم دا چې لور د علی سیف دا اوس دې کې شیاګانو مور مشوا خو موږ جنازې له نزو زکه چې جنازې نه کیږي خو مور څنګه مشوا دا ظالمانو چې علی او عمر دشمنانو دوی په مابین کې لوی عداوت او لوی دشمنی وا
مګو نه علي او عمر دشمنانو دا په خپل منځ کې دوستانو ولی علي خپل لور ام کلثوم جوا عمر تور کړي وا او زوم سره هغه سو جوړي چې هغه سر ته زیات محبوب وي ماشاءالله دی خرته شابه وای کنه یارا چې تا ته کم سره محبوب خطبه لور ورکای کنه چوشي کنه دشمن له خو لور نه ورکای کنه نو علي چې خپل لور عمر ته ورکړه خو محبوب یو کنه دې کې دوستی وا دشمنی نه وا دا شیعاګان بیا درې اعتراضات کړی دا ډېر د خپل اسلام سره دي یو اعتراض دا کړی دی چې لکه دا د فاطمی لور نه وا دا د فاطمی د بطن نه وا ولکه دلته راغی بنت رسول وا بنت رسول معنی دا د رسول د لور وکنه دا نسای وا او نو کې د فاطمی لور نه وي بیا وته بنت رسول څنګه وي بیا شیعه وي پدید بچي وی اصل کې دا چوا دا د علي سے پکور کې پارلې شوی جنې و لور نه وا خو په لور باندې مشهور وا اے خادم واغي پکور کې نو کروا مالک یریدون بنت علی جن حدیث کې راغی چې دا د علي لور سکه لور وا خادم نه وا او وینځ ته څوک بنت نه وي ایت خادم وي نو چې بیا دې پلیتان نو ګودر خطا شو وای دا عمر سیب چې دی په علي باندې ظلم کړو او په زور تختولې وا او دې په کتاب کې دی فروع کافی جلد نمبر 5 کې لیکلي دي هو اول فرج غصب منا د شیګان دې الف لام سدي هو اول فرج غصب منا دا غړمبه فرج چې د موږ نه غصب کړي شو معنا علي سے باندې زیاته او عمر او لوري ته تختوله اوس موږ یو خبره کوو موږ یو طرف ته تاسو وای چې علي شعر خدا شابه وای کنه شابه یو طرف تاسو علي شعر خدا یا علي مولا علي او بل طرف ته علي دمر کمزور او چې عمر راغی لور ته تختوله یو خواته شعر خدا او بل طرف دمر بوزدل چې عمر سیف ته لور تختوله او بیا د عمر دغه نه بچیو مشوي دي او د تماشا کې ناسو په دې زمانه کې یو عاجز پختون عین څوک لور او تختی ناغه په خپل ځان مال او جان به ختمي نو علي سیف شعر خدا عمر ته لور تختوله هغه اډو تاسو نه یا به منی چې علي بوزدل دي ایا به منی چې دوستی ده دو خبرې دي چې ته بوزدل نه مانی زوم نه منو دوستی موږ منو نو ته موږ سره معنا چې جنازه دی وکړو بیا مثلا حال شو علماء کرام صلحای دا ډېر ګنده قوم دي توبه او باسه دمره ګنده قوم دي چې د حد نه سوا ګنده قوم دي او پر مال جامع سجر علی ګره ارما بیګا یو مرګي تفونو کو نه د کتابونو د شیو ګوري ما له کتابونو هغه کتاب حواله مول ورکړه ما د دې کتاب ما سرهشته ما دا خامه خو ګوره او بیا ما ته فونو کا امي سچ کې دا دی وکنه څنګه وای دوی وای شیعاګانو په کتاب کې دي چې زوی له شاوت راغې په زوی باندې شاوت غالب شو په کور کې بغیر د مور نه سنو دا زوی خپل مور سره متکول شي او کرور له شاوت راغې خورتا هغه فرض ته بخنیت کتیش فرض ته بخنیت کتیش نو پتہ دا خنیت ته ست وای نو خبره غیر مناسب دی یار خو سو کوم ځان له خلیل نو غیر مناسب ګنده خبره ده یو سړی په دې پلان جوړ دی باندې کار کوي دغه دې ترخ په تماچا دې په صورت بل څه کوي ترخ کې وسته ولکه دا تماچا د صلاح خیره دا چې راته څوک په بد نظر ګوري نو ته واسه وزه شکر زړه ته په بد نظر نه کوم الی اخره حالکه دمر زر پویږي په دې خبرو باندې او مشکل زی تاسو په نه پوه خاجي فقال عمر سے وہی ام سلید
احق به ام سلید ډیر حقدار ده په دې خبره باندې دا د ام سلید حق ده جی دا ولی و ام سلید من نساء الانصار ام سلید انصار نوا ممن بايع رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دې بیعت کړو په لاس ته پیغمبر علیه السلام یعنی په کلام د پیغمبر علیه السلام عمر وی فانها دا ام سلید چې وا كانت تذفر لنا القربا دیب اوچتول په خپل اوګو باندې من د پاره مشکیزی یوم احدن پرز د غزوه احد کله احد په میدان کې چې موږ له او په کاری نو دیب په سر پوګي باندې مشکیزی ډکول راړلې او په موږ باندې به سکولې د دې په موږ احسان دی زکات د دو پټه د لور کول پکار